کوزدیر دینزی گورنمنٹ ډیګري کالج ګل آباد کې موسمیاتي بدلون په حواله موسمیاتي بدلون د پیژنګلو د لپاره ذهن سازي په موضوع د ځوانانو د لپاره یو ورځنی گرین سکلز تربیتی ورکشاپ سر ته رسیدلی دی د جرمني ادارې جی آی زیډ په تعاون غیر سرکاري تنظیم لاسونه سواد د سوري لاندې تابع شوي د تربیتی ورکشاپ کې د ډیګري کالج ګل آباد بیړو شوبو کې سبق ویونکو هلکانو او جنکو شرکت کړو تربیتی ورکشاپ ته د وینا په وخت موسمیاتي بدلون ماهر انجینیر عمران د موسمي بدلون لپاره گرین سکلز په اهمیت رڼا واچوله او ویل چې د ماحول صفا ساتلو او نقصان نه بچ کولو لپاره ضروری ده چې د هغه عملیاتو مخنیوي وشي کم چې صفا ماحول ته نقصان رسي د په شرکت کوونکو زور ورکو چې د گرین سکل ته هغه کارونه او پیشې خپل کړي د کمی اثر چې دیر پاوي تربیتی ورکشاپ ته د ګورنمنت ډیګري کالج پرنسپل ظفریاب خان هم نصابي سرګرمو پوکل پرسن آصف سیماب او لاسونه تنظیم کوزدیر د لپاره پیل ټیکنیکل افسر اعجاز هم په خپل ویناګانو کې د موسمیاتي بدلون په ښه او بدو اثراتو رڼا واچوله د ورکشاپ په هکله د اعجاز خان آصف سیماب شرکت کوونکو هلکانو او جنکو وینا وا گرین سکلز مطلب دا دی چې موږ داسې رینیویبل انرژي یوز کړو چې د روان اپ سپرینګ دپاره د روان وخت دپاره زموږ سره انرژي سیو شي پای کې زموږ سره کوم اگزامپل ول سولرایزیشن دی چونکې نور چې کوم دی دا نه ختمېدونکی دی نو موږ چې څومره سولر سیسټم لګو نو دا داسې انرژي ده زموږ سره نه ختمېدواله په اگزامپل تاسو خپل ګاډو کې پېټرول یوز کوئ نو څه وخت به راشي چې دا پېټرول دا کمی به زموږ سره راشي د دې ریسورس کمی به د زموږ سره راشي که موږ دا ګاډي شفټ کړو په سولر انرژي باندې یا په بیټري باندې نو موږ دغه شانتې سیف کولی شو دا نه بهر چې څونه معروضي دنیا ده موږ په هغې کې چې څونه مسایل ګورو او څونه وسایل ګورو چې هغه وسایل موږ څنګه یوټیلایز کولی شو او مسایل موږ څنګه ختمولی شو په دې کې د نوي کل ډېر غټ لاس دی او په پاکستان کې د نوي کل د نورې آبادۍ په نسبت دوی ډېر زیات دي نو دوی چې څونه موږ یوټیلایز کولی شو نو دا به ډېره ښه خبره او کلایمیټ چینج به موږ څنګه ټیکل کوو موږ لا په دوه درېو خبرو باندې خامخا عمل کول پکار دی چې په هغې کې اول دا دی چې یاره موږ څومره هم گرین هاوس ګیس دي د هغې امیشن چې دی نو هغه کم از کم کو کم از کم هغه ګیس چې دی نو هغه ایمیټ شي زموږ چې څومره هم دلته ډیوایسز موږ استعمالو لکه ریفریجریټر یا کارز وغیره د دې نه علاوه موږ چې څومره ریسورسز دي هغه موږ ځان سره کنزرو وساتو ځکه که فرض که موږ نن استعمال کړو او سبا زموږ د اولاد دپاره نه وي نو دا به ډېره یو غټه مسله وي او درېیمه خبردار چې موږ لا سسټینیبل ډیولپمنټ طرف ته تلل پکار دي او سسټینیبل ډیولپمنټ چې کوم دی نو په هغې کې یوازې انوایرمنټل سسټینیبل ډیولپمنټ نه دی بلکې اکنامک سسټینیبل ډیولپمنټ دی دغه هلته کې سوشل سسټینیبل ډیولپمنټ دی چې په هغې کې د انوایرمنټ سره سره پیس هم راځي کلایمیټ چینج وایي چې دا چې کله د اټماسفیریک کنډیشن د لانګ ټرم لپاره چینج دی کلایمیټ چینج د کلایمیټ چینج اوس موږ میټیګیشن د څنګه کوو اډاپټیشن څنګه کوو نو موږ به رینیوبل انرژي یوز کوو رینیوبل انرژي کې سولر سیسټم راځي چې موږ سولر سیسټم زیات یوز کوو هایډرو پاور پروجیکټ یوز کوو او وینډ میل یوز کوو او کول او د فوسل فیول یوز کم کوو افورسټریشن وکړو چې کاربن سټوریج وشي او ویسټ مینجمنټ صحیح وکړو زموږ سره چې دی کله چې ورلډ ته کلایمیټ چینج کار شي سر نو هغه به زموږ سره صحیح فنکشن نشي کولی د شان زموږ ورلډ چې دی نو هغه به خپل پرفارمنس صحیح نشي کولی دا یو مین بیگ ایشو ده نن سبا چې هغه کلایمیټ چینج اویرنیس ورکو د کلایمیټ چینج په باره کې چې موږ خپل چې کوم ریسورسز دي هغه څونه موږ کمولی شو هغه کم کو بیا به چې د سبا دپاره کم فیوچر چې کوم دی هغه به سکیور کړو کم ریسورسز چې کوم دي کم مټیریل دی هغه موږ کم سے کم استعمال کو سبا د بیټر فیوچر دپاره نن چې کوم دلته یو ایونټ وشو د لاسونه ارګنایزیشن د سایډه نو سره ټریننګ هم وشو د کلایمیټ چینج حوالې سره د هغې د میټیګیشن اډاپټیشن د حوالې سره داسې ډفرنټ د سسټینیبل ډیولپمنټ او د هغې د ګول حوالې سره دلته دا ایونټ وشو او موږ ټریننګ هم جوین کړو دلته او ډېر څه موږ زده کړل په دې لاسونه ارګنایزیشن نه د دوی د ټریننګز نه ګلوبل ویدر پیټرنز کې چې کومه چینجز راځي هغې ته کلایمیټ چینج کې د دې مین دوه کارز دي یو دی انتروپوجینیک بل دی نیچرل د دې نه خطرناک چې کوم دي دا انتروپوجینیک کارز دي مثلا گرین هاوس ګیس امیشن چې موږ کم کوو ان سسټینیبل اګریکلچر پریکټیسز دي باندې کوم سره ډیفارسټیشن دي د دې موږ اډاپټیشن څنګه کوو یا میټیګیشن څنګه کوو دا موږ د سسټینیبل ګول ډیولپمنٹ کوم اس ټی جیز چې موږ سره 17 د 13 نمبر اس ټی جیز مطابق دا موږ انشور کولی شو په دې موقع د ګورنمنت ډیګري کالج پرنسپل پروفیسر ظفریاب خان تربیتی ورکشاپ کې حصہ اخیستونکو هلکانو او جنکو په
په شمول منتظمینو ته سرټیفیکیټ ورکړل. محمد اسرار، خیبر نیوز، ډیګري کالج ګل آباد، کوزدیر.